دا حدیث ته اوس ګورئ. وعن العرباز ابن ساریة رضی الله عنه، ارباز ابن ساریه صاحب نه دا حدیث راغله ده. ارباز پړېږي، ارباز نه ده. ارباز بن ساریه صاحب نه دا حدیث راغله ده. اوس سی د پیغمبر اسلام علیه حدیث بیانوي. قام رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر اسلام تقریر ته پاسېدو، خبرې وفرمیله. فقال ایحسب احدکم متکئا علی اریکته، تاسو کوي سړی په تکي نوسي، هغه به دا ګمانونه کوي، دا خیال دی به کوي یظن ان الله لم يحرم شیئا، سالا په خود شنه دی حرام کړي، که حرام کړي دی الا ما فی هذا القرآن، یا خو دی بس قرآن کې دی ارچشه نه، قرآن کې خو نه دی. قرآن کې ارچشه کوم ځای راغلی، مخې غوښه حلاله ده، کوم ځای کې قرآن کې ده غوښه حلاله ده، کوم ځای کې قرآن کې راغلی دي. یاره د پلانکای شی خوړل شي، پلانکای نه شي خوړای، دا خور پلانکي شي ولا قاعده څنګه لای دو خو تفصیل ورکې نشته جز نه کچو د سوي صرف د قرآن کې حرام شون حلال شون باندې دا خبره به غلطي. الا خبردار، و انی والله قد امرت ووعظت، ما ته ستړي امرونه مکړي، اوامر مده تخیل دي، نصایح او وعظ مواعظ مده تخیر دي، ونهیت عن اشیاء ډېر شون نه مانی کړي. انها یا انها لمثل القرآن، هغه د قرآن په شون دي. دا اکثر یا قرآن نه زیات دي په مقدار کې، د قرآن د پر تشریح ته شرح زیات دي متن نه. وان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيت اهل الكتاب، یا باب فعل شي لم يحل، الا تستد نه د حلال کړي ستاسو د اهل کتاب له کورونو ته نوځي الا باذن اجازت نه غوړي. انده شیطا ولا ضرب نسائهم، دیو خزو ویل د نه دی جایز کړي، معنا جنگ آلات وي، که خزي په جنگ کې شرکت نه کوي، وسله نه لري، همدا شته مدد نه کوي، هغه بیا ویل قتلول جایز نه وي. ولا اکل ثمارهم، همدا شته په قهر سره دی غول میوان شي خړل سکله عام حالات وي. اذا اعطوكم الذي عليهم، سکله تست شدر کې هغه جزیه سغو بني رسیزه، اعطوكم سکر صدر کوي، الذي عليهم سغو بني شدا لوندي لكلي من الجزية. رواه أبو داود وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي، همزة لمز بر ميم لوندي زير ده بأسفاد لوندي زير ده خسارات شده كده دسي المصيصي بیا سینه شو، المصيصي بیا غلط شلو، المصيصي بیا سینه شو، المصيصي قد تكلم فيه، دی رئی کی خبری کړ دی علما حضرات. وعنه قال، مذکور صحابین روایت ته فرمای، صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم، یوی پیری کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متلمنس پڑھاو کو، ثم اقبل علینا بوجهه، بیا مو طرف ته متوجه شول، ثم اقبل علینا اندا منه د سمته مخرل بوجهه لوندي شلی کلی تاکید ده سیدا مو طرف ته شول، خو منه د سمو طرف ته مخرلو کنه. فوعظنا موعظه بلیغه، مت ډیر بلیغ فصیح نصیحت کو، بلیغ منه د معنی نه ډاک، فصیح منه صفو ستره خبرې کول، بلیغ منه د معنی نه ډاک خبرې کول، کامل نه ډاک خبرې. فوعظنا موعظه بلیغه ظرفت منها العيون، غن سترګي وبیدلی، ظرفت منها العيون سمانه ده کسی مختلی کلی الابصار سیدا سترګي ونه وبیدلی سمانه نیوخ کی ونه لوړلی، رمت سره لیکلی، رمت دمعت لیکلی، ظرفت ونه کسی دمعت وخ کی بیدلی تلش. ووجلت منها القلوب، غو خبرونه مزرونه وډر شولو، وجلت لون شلی کلی، خافت وم قتلو، خافت القلوب زړونه منا متاثر شولو، څنګه یعنی مزرونه کی تاثیر فائدہ وکړلو، زنه خبرې کی اثر وی. فقال رجل یا رسول الله، یو سړی ویلې دی خدای رسوله، کأن هذه موعظه مودع، د سیلاګي لکه د رخصت کون کی سړی نصیحت وی. کله سړی چوک رخصت کوي یا سفر ته استی یا بيخي د سټیمه پرې بلتون کیږي، سړی ټیم بعد بیا ملوي دلوي، پاغه ټیم کې یو بل ته خصوصي نصیحت هم خال کوي. سګوره زه خدنه په سفر روان 15 شپې کول زدي سارهونه په کور باندې خپام ساته، او پلانکای کور کس نه ونه شي، او ډیر پام ساته وغیرہ وغیرہ د سی عام ژبه کې لګیاوي کنه کې د شیطان نصیحتونه کوي. نه شته پیغمبر سم ډیر بلیغ انداز کې نصیحت وکړو،
دو ته داسې ښکاره شوه لکه پیغمبر اسلام د دنیا نه تشریف وړونکی ده که څنګه چال ده. نه دا سړي ویلس یا رسوله داسې لاګي لکه ته رخصت کېدونکی مونه که څنګې که داسې وي که نه فاوصونا مو ته نور نصیحت وکړه څه خصوصي خبرې درته وښیه. فقال پیغمبر علیه السلام ورته ستاسو ته مو ډېر اهم نصیحت دا ده اوصیکم بتقوی الله د الله نه ویره خوف دا در باندې لازم کې دا ساتئ ځون سره او چې ته کې هایم وکنه اتقو فی السر والعلانیه په پټه کا جوات بیلې کا خلکو سره وي تقوا کوا ارزوي کې د سیاسه الله را سره شتو ده. والسمع والطاعه دین بعد اهم شی شدا اوریدل خبره صحیح خبره وره او بیا معنا امده شته دی امیر اطاعت کوا خبره وره نه فرمانی مکو و ان کان عبدا حبشیه اگر کاغه امیر چوکی غلامی او حبشو نه بیا دیزی که دا بطور فرض مثال خبره در که کچیر اغا غلام نه خو امیر نه جوړیږي امیر د پاره شرط شه د سازود بوي او حبشي انده خو بزید پر سیاح بام لکه خال تور رنگ ترجیح نیر کې خور باندې نه رسی او بل ځکه څنګه راغلی کا ساری د ممیز برابر یوړو کوونه ساری وي ان ډیر بل شون دی روغ هغه به تاسو خبره منئ دا بل فرض او تقدیر خبر نور امیر بټولنا خکاسی. فإنه من يعش منكم بعدي تاسو کې کوم سړی مونږ بعد ژوند تیری یعنی زلوړ شند د دنیا نه فسيرى اختلافا كثيرا ډیر اختلافات وګوري ډیر خبري وګوري چوک بیوا خبره کې چوک بل کې بدعتونه بروزي گاډي واډي پیر کې بشي گاډي واډي عقيدي بر پیدا شي نبي سدي د پر خلصي څه طریقه د سیالاتو کې څه د گاډ واډ حالات شروع شي لکه کله کله کور کې ګډوډي روشیا سړی نه پیږي څه چوپل شه چی شوا کن چی شما کن چی شوا که چی شما که دی تا خپای راش سیده لیر دا توهی حدیث مبارک وره دا حدیث تو طولو مرخایی نا پیغمبر سم فرمایی فعلیکم بسنتی دی ما سنت در بنی لازم وانی سی باس دینا مختبل نسخه اکسیر نشتا و سنت الخلفاء الراشدین او خلفاء راشدین حضرات خلفاء اربع ابوبکر عمر عثمان و علی دا سالور وړ راشدین دي لارې خودون کې دي المهدیین دو خپل بنشد راهنما هم دی او دو راهنمایي شوی ده ای دوله طریقې باندې روان شي دي کې تاسو د پاره نجات تمسکو بها د دوله طرز او طریقه حیات ژوند دا خپ مضبوطی سره ونی سي د خلاص نشو د سي مضبوطی سره سو وعضوا عليها بالنواجز د کالی غخونو سره دا ونی سي لکه کالی غخ کې شوانی سي خلاصيږي اړ غوجه غوخ یا شایش لول شي نو خلاصیدای به نشي د مخ د خونو کې کته پړوان شي د نچینو غوخه د نو بسل شي زر کالی غوخ نو وزید اوس په سنې بني او بل سویل و ایاکم و محدثات الامور ځان وسته د نوی خبرونه سدین کې نوی مخ کې نو چوګره پیدا کی فإن كل محدثه بدعه زکه کومه نوی خبره د شریعت په نیت بنی وکړای شي د شریعت په نیت بنی د دین په نیت بنی د یو کارو کو سره د دین کې داخل دانا یو د سکور نه د پیغمبر نه ثابت نه د ائمه اربعه نه ثابت تساغت تخیلی نه د خلفای رشیدین او خیال د نه صحابه او دور کې راغلي خیر القرون کې نشته خیر القرون المشهود لها بالخير اگه نشته تابعین زمانی کې نشته تبع تابعین کې نشته پیدا کوم جن شاخر دو خډر لوی لوی علما دي صحابه جبال العلم تابعین اساتین علم هم د شیتا تبع تابعین بحار العلم دي سیدا سمندرونو غرونو د دین ستنې وي ساغو سره دا شای نه او ته کوم زینه دومره ماهر کاس روغلی او دومره علم د سره کوم زینه روغلی نه خبره را پیدا وکړي نو معنا ده چې د سینې خبره چې دغو کسونو نه د کړي چوګي کوي بدعتون هغه به نوي خبره شمارل شي د دین نه بلري خبرې وکل بدعت ضلاله او هر بدعت شه د ګمراهۍ ده. رواه احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه الا انهما هذا ترمذی ابن ماجه ولا کوم خبر ده کنه لمس کر الصلاه او د صلات الله فزر کې نه دروړه نو دې کې توصیه خبره ته پام واسه د کوم دنیوي شیون جوړیږي د بدعت کې نه رسی لکه سکوټر مخینو جوړ شو ځکه د دین څخه کول د خنده سیام شاید زون ته هادي کې نجایز شای ما شو نجایز د پاره ما استعمال د زون ته خبره انده سه صرف نه ولا علم جوړ شه د چوک د سینه غني سنوا شاید بلکې ضرورت ده ضرورت ولا شایبت شنش مرل بدعت نشش مرل کوم شی اندسی هغه بلایوي. وعن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال عبد الله سے فرمای ډیر بهترین خبره خای
خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا پیغمبر سمو ته ولا کیره د سکینش کړل لکیره یو ولا ثم قال ویل بهذا سبيل الله دا دی الله سیده لار د ګوره دی الله لري مثال د فاش مر لکه سیده وی ثم خط خطوطا بنور لکری ولخي طرف تغس طرف عن يمينه وعن شماله وقال بس هذه سبل دا لیاری دی ډیری لیاری دی کنه على كل سبيل منها الشيطان هر لیاری باندې شیطان دعی نوستا يدعو الیه هندی لیاری ته دعوت درکې وقرع بیا پیغمبر سم د آیت تلاوت کو ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الايه ایمو د لیاره سید شریعت ولا لیاره د بالکل ټیک ټاک لیاره ده فتبعوه هندی تبي درې وکي ښا ولا تتبعوا السبل نور لیاره پسې ما سي فتفرق بكم ارسنم به گاډ واټ کی رواه احمد والنسائی والدارمي صد کوم شای سیدوی کنه دا ډیرانه وی صحیح ده کنه د کوم شون سر ډیر سیدو په سیمه ما سي یاره زه خدا شیا کوم دا به ګټول یاره زه خو فاصله کړم ولا سپټی دو کړلو د کون تا سره سند شته غوما دی و درنه د غونډه غا سره سره امده شته نور ډیر شونی رنیولې دي د سیاسونه د څخه نه کیږي یو شایوی هغه پاسنه کی خکیږي یکی ولیار د سیده لیار ده ډیری گاډي واډي ورګی شو کده نو لور باندې سړی سیده بل ډیر دي شموریا د ډیر شون چوک سمبلې وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل السلام فرمای لا يؤمن احدكم تاسو کې هغه سړی کامل مسلمان نشي کېدل حتى يكون هواه تر دې چې هغه ولا خواهش د زړه طبيعت و نه ګرځي طبعا تبيدار لما جئت به اغدين تسمور وړه رواه في شرح السنه شرح السنه کتاب ده وقال النووي رحمه الله في 40 امام نووي رحمت الله علیه کتاب ده کنه 40 اور کنه رساله ده ال40 وتل شمتن ال40 اکیا ده هذا حديث صحيح ده صحیح حدیث ده رويناه في كتاب الحجه کتاب الحجه کې هم روایت کړه د اسناد صحیح صحیح سادن سره پیغمبر سمې سیو سره تاسو کې مسلمان نشي کېدل کدي چې دا معنی واخلي سو پرې دو بالکل سره مشرتونه منی بیا خو معنی سره مسلمان نشي کېدل بلا نفي جنس تا که بدای دین خمانی خصونات بنی نصیبیا لا نفي کمال شول سیدا یعنی نفي د تکامل وکړه کامل نشو د سړی نه کې سړی بسمرل شي وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال دا حضرت سے فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل السلام کا ارشاد من احيا سنة من سنتي کوم ستړي دی مو دی شریعت دی سنت دی طریقونه و طریقه رجوندې کی دا معنا د سمخ کی نو دی شکل لر پیدا کړل معنا د سمخ کی چوپ عمل پرې خو خمړه شو ندی رجوندې کړل احیا لوندې چلی کلی دی من احیا سنت یعنی اظهرها مخکې د طریقه مغلوب وکنه خودی غالب کړل طاقتور کړل واشاعها مخکې چې شو خلکو نه پټ وډیر نه معلومه خودی چکړل پرشون کړل خلکو کې بالقول په خلکو تخیل سره ول عمل په اعمال سره خلکو توخلی دیر شي سنت ژوندې کول صحیح شو قدومی ته داسې طریقه څخه مخکې مړه کړي شي و مړای کړي و لولې کړي و دا معنی د غټه معنی شدلون دي لیکلي تورې کټ کسي پرېخي شي و بعد مونبات نه کچوک د سي طریقې کې سیمه لمړی طریقې یا پرېخي شي طریقې په بیا عمل کې ژوندې کوي نه فإن له من الاجر دي سړي ته اجر مليږي مثل اجور من عمل بها د سوره خال په عمل کې دغه اجر برابر و تاجر مليږي دي سړي د کې واسونه طریقه بیان کړله سل کا سونو په عمل وکړل ته خپل یو سو پاسې ملو شول د سلو کا سونو ته هر یو سړي ته یو سو خپل مليږي او د کوم سړي ته خیال دي ته بد نور سل سو بنارو شدي سره شول 100 بنه شو انور کا سونو سره شو یو ځکه څو یو کاز د زون ته من غیر ينقص یا ينقص من اجور یا ينقص مجهولا الشي من اجور مشه دغه اعمال نس عمل نه کمیږي یعنی کدي سړی تسل نه کوي ملو شي دی معنی ساغونه روخ سیغه ته بخپلی دي د بخپلی ومنی بتدع بدعه کبه کوم سړی شي کوي نه طریقې رو بسل نه طریقه خدا معنا ده سمخ کی چوکړی وا مړه شي دی بیا ژوندې کړله امړه طریقه غلطه طریقه وا یا بالکل ساره نه رغا کړله نو ششولو د ومنی ته بدعتا دلالتا د گمراهی ولا طریقه وی د سینې څخه گمراهی کور کې نه بیا غنو نشته کنه لا يرضاها الله ورسول صلی الله رسول ته نوی خواخه لا يرضا منه نوی خواخه کان علیه من الاسم
خپله ګناه خاصې ورباندې په دې باندې ګناهونه وي به چاچوله مثل اسام من د هغه چا په ګناهونو باندې برابر هم من عمل بها څه چې دې باندې اعمال کړی دي و ګناه طریقه رو بسله نور خلکو په اعمالو کوز دي ته به ګناهونه میلیږي نور ته باسي خپلې لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا کبه دي د ګناه ته دې باندې ګناه واچول شوي نور خلکو ګناهونو کې با کمای نه رسي هغه خپل غام کې اخته دي خپل غام کې اخته رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن ابيه عن جده مقتضى حديث ما مخيا لو عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدين لا يعرض الى الحجاز د دین به حجاز دا ټکه حجاز خلک خو حجاز ډیر شي ولا زیر دغه څه د دین به حجاز تر غونډ شي حجاز منه مکه مدینه لکه تل شي کما تعرض الحید لکه څنګه منګور زون رته ویره ګرځيږي لا جوخري اسروي تکل زون بچکلون دي لیکلي سوراخ ولا يعقلن الدين من الحجاز او داغه کوم دین د کندا به حجاز لکه کی زوی ونیسی ولا يعقلن سمنه ده زوی بونیسی دون مرحجی کان د لیکلي زوی بونیسی لا اعتصمن په معنی ده زوی بونیسی لکه څنګه معقل الارویه من راس الجبل لکه څنګه د حسین صد لیک خوي د زوی نیسی دی غرو سرونه کې ساری کنه جګه چوغور خطای نشي غو سرونه ته کما معقل ازتل شي ازي کې سړی شو تړي عاقل د ځکه عاقل شي زمو تړي کنه څنګه د سخو کور کوي یا د تیر کور کوي عقل لري پر سنخ په تر رسیدل شي یری د کورونه کې کسب خطابوي نو د عقل تړلې تل شي تړون کده د دې مو د پاره شونم تړي غلطو کورونه نه يعقل من ششل سد بزون ورو تړي غزي پر زون برخوس کې اورویه حمزه بني پیشل شي ارویه نه ده ارویه نه د اروی نه د سروي نه جوړ کې گاډ ټکی ما یو اورویه یہ بنی شد یل شي خاکنه مؤنث تل شي وضو کی کوم مؤنث لګه خي ان الدين بدا غریبا دین مخکیا خلکو تجنبي ډېر کسونو نه نفرت کولو د سینه بلاده شایش مرل زون تو سيعود کما بدا بیا د سیدور رشید دین و خلکو تجنبي خرا شي ازنه طریقې بو خلکو ته ټوکی خرا شي قطوب للغرباء بس خوشالۍ دی خلکو ته پاره څنګه دیندوري خو بیا خلکو ته شلاګي پردي وهم الذين دو چوک دي د غربا خلک غریبونو ته نشیل چې جیب کې پیسې نه وي بلکې کروڑو پیسې وسرای خو دین باندې عمل کې چو سره طبيعت نه لګي ځکه ته غربا یل شي چوګي نه پیژند ډېر چوګو سره کینی پڅی کینا سره کې کدیر ته ځون نه غا جوړ کړ شیخ الذين دو خالي يصلحون دوستی د کوي سی کوي هغه کارونه ما افسد الناس سکم خلقو بیګور کړی دي خراب کړی دي من بعدي ایمان آباد نه پیغمبر سمي ایمان آباد سمانه من سنتي کومي ما سنت طریقې خلق بیګار کړی دي خراب کړی دي یا پریخي دي یا ځنه رخصتي نیمه پریخي دي دا کسون بل لګي دو برسید کوي د طریقې ژوند کوي خلقو کې بخره کوي انده شداوتی تبلیغ به کوي رواه الترمذی